पारा नंबर 19 सूरत शुअरा आयत नंबर 45 सफ़ा 588 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलसौफ तअलमून लअक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लअसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू ला ज़ैर इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून इन्ना नत्मअु अन यग़फ़िर लना रब्बी तल्क़फ़ु तिरवल शुरू करल मा याफ़िकून सची दई जुड़ कड़ियू फ़उल्क़िय अस्सहरतु बस प्रिवतु जादूगरान साजिदीन फहालत सिजदे की क़ालू दी उवैल आमन्ना ईमान रवड़ मुंगा बिरब्बिल आलमीन परब द टूलु जहानुनु रब्बी मूसा व हारून कि रब द मूसा व हारून अलैहिस्सलाम दे क़ाला उवैल फ़िरऔन सिहरा इखुदले देता उस्तजादू फलसौफ तालमून फज़रबा ताउस्त मालूमशी लअक़त्तिअन्न खामखाबाज प्रीकम अयदियकुम स्तासुलासुना वारजुलकुम औस्तासुख्पी मिन खिलाफिन अदल बदल वलउसल्लिबन्नकुम औ खामखाबाज तासु पसुलैकम अजमईन टूल पटोल क़ालू उवीदी जादूगरानो ला ग़ैरा हिस परवानिश्ता इन्ना इला रब्बिना मुंखपल रब तरफ्ता मुनक़लिबून वापस लुनकियू इन्ना नत्मअु मुंग उमीद लरू अन यग़फ़िर लना रब्बुना चि उबबखी रब्बुंता ख़तायाना तमुंग गुनाहुना अन कुन्ना ज़कची मुंगयू अव्वलल मुअमिनीन अवल ईमान रवड़ुन की इस्ताद कौमना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मखकिनी आयातुन मुबारकौना द मूसा او په موسی علیہ السلام باندې یره اغرا وستلش کدی زه ته یو جادوګر راشي او خپل جادوګری هغه ښکارا کی مثلا د یو لرګی نه مار جوړ کی یا داسې یو پړی نه مار جوړ کی نو مونږ ټول به او یریږو نو چې بیا 70 خو لیکن موسی علیہ السلام باندې ما تاسو ته پرون عرض کو چې دی پیری تیار نه راځي ځکه الله تبارک وتعالی موسی علیہ السلام تخپل داسې یو کمال ورکو ظاهری چې هغه باقاعده د الله د طرف نه یو معجزه وه او بل روحانی طاقت ورته ورکو چې هغه پیغمبري ده نو ظاهري او روحانی دواړه طاقتونه موسی علیہ السلام ته په کامله طریقه باندې هغه میلاو شو نو موسی علیہ السلام هغه اوس نه یریږي نو دی چې کله دا خپل عصاګانې او خپل پړي دا وغورځول او باقاعده د هغې نه ماران جوړ شوه او ټول ماران موسی علیہ السلام طرف ته را روان شوه موسی علیہ السلام ته الله تعالی حکم کوي چې اوس ته خپل کار ښکاره خپله عصوا وغورځوه نو فالقا موسی عصوا موسی علیہ السلام خپله عصا وغورځوله فاذا هي تلقف ما یافکون دغه عصا نه چې کوم مار جوړ شو هغه خو ډېر غټ مار و د اویا زره جادوګرانو ماران او لړمانان او هغه هر جادو او بلا اټول لواړ دي دا بالکل هغه مخکې د خوف خبره وه خو دا د هغې نه زیاته د خوف خبره هغه مخې ته راغله او هغه جادوګران پوه شو چې دا جادو نه دی ځکه دا جادو اخو نظربندي وي
اخو نظر باندې تاسو یو دمه چولوي یا یو داسې طریقه او پریکټس او مشق یې کړی وي چې د بل نظر دوکه کولی شي، لیکن دا خو دوکه نه ده. زمونږ ټول جادو هر څه چې کوم دی نو هغه ختم که، هغه اسباب د جادو یې رانه وخوړه. نو الله تعالی وایي فالقی السحرة ساجدین، ډایرکټ دوی ته په سجده باندې پرېوت او څه ویلې آمنا برب العالمین، مونږ په رب العالمین باندې ایمان راوړو. خو رب العالمین ګوره فرعون نه دی، رب العالمین څوک دی؟ رب موسی و هارون، د موسی او د هارون علیهم السلام چې کوم رب دی نو هغه رب العالمین، په هغه باندې مونږ ایمان راوړو. دغه ټیم فرعون هغه چې کوم دی نو غصه کېږي او باقاعده دی ته وایي دا ستاسو مشر دی، تاسو مخکې نه مشوره کړې ده او دا یې دې دپاره وویلې چې تاسو مخکې نه مشوره کړې ده. امام قرطبي صاحب وایي چې د دې جادوګرانو مشرانو د دې مقابلې نه مخکې د موسی علیه السلام سره یو وړوکی ملاقات کړی، یو وړوکی ملاقات یې کړی. هغه مشران چې کومو تقریبا 70 کسانو د جادوګرانو ای د موسی علیه السلام سره مخکې نه یو ملاقات کړی، یا یې چې کم دی نو په دغه ټیم کې په دې میدان کې ورسره پټې څه خبرې کړې وې، یا یو څو ورځې مخکې. دوه قول هغه راغلي دي. بعضې مفسرین وایي څو ورځې مخکې ورسره کړی، دا قول ډېر ښه دی. او بعضې مفسرین وایي نه، په دغه ټیم کې په دې میدان کې ورته وي چې مقابله به څنګه شروع کوو، څنګه طریقه کار به وي. لکه که یو کس د بل ډېره مقابل شي خو چې مقابله کوي که نه دي نو هغه ټیم خو څه نه څه لاره ورته جوړوي. نو هغه لارو دپاره یو 2 منټه کینی، په خپل میس کې کینی چې یاره مقابله خو به کوو، خو څنګه طریقې سره به کوو. د دې ملکونو جنګونه هم چې کېږي، الله دې هر ملک د جنګ نه وساتي اسلامي. نو دا جنګونه هم چې کېږي نو د دې څه کسان اول منځ کې کېږي که مذاکرات کېږي چې مذاکرات وکړو، که مذاکرات نه کېږي چې جنګ شروع کوو، چې د جنګ د شروع کولو هم یوه طریقه وي، یا به معاشي جنګ شروع کوو، یا به چې کوم دی نو د ګولو بارودو د حملو د کمو طریقې جنگ باغا چې کم دی نو شروع کوو. ځکه جنگ خو صرف جنگ نه دی، دا خو بیا نورو او دا خو څه جنگ هم نه، دا خو چې کم دی نو یو مقابله وه، یو فن هغه چې کم دی نو د جادوګرانو ښکاره کولو. نو دې باندې دی سره مخکې نه یو سوره د پیله هغه میټینګ هغه شوی د موسی علیه السلام سره. نو دی موسی علیه السلام سره دا خبرې اترې کړې نو دی ته هغه ټایم پته لګېدلې وه، هغه ټایم دی ته پته لګېدلې وه چې د ده دا خبرې د جادوګرانو نه دي. نو مفسرینو حضراتو 2 خبرې هغه لیکلې دي. یو دا خبره لیکلې ده چې دی د موسی علیه السلام د شکل غوندې شکل جوړ کړی، یعنی د موسی علیه السلام د جامو غوندې جامې، د هغه غوندې عصا، دا هغه طور طریقه یې اختیار کړې وه. موسی علیه السلام ته یې څه وي چې تاسو جي اول دا خپل شی ښکاره کوي. موسی علیه السلام ورته نه تاسو ښکاره کوئ.